أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. سورہ ہود 26 نمبر آیت. پدې 26 نمبر آیت کې د نوح علیہ السلام د پیغمبرۍ پیغام او مضمون ذکر کیږي او دا اصل کې د انی لکم نذیر مبین وضاحت دی. زه تاسو د الله تعالی تر طرف نه يروم ښکارا يرون کوم د څه شي يرون کوم نو دغه یره د شرک د عبادت کې بد الله نه بغیر د بل چا عبادت تاسو نه کوئ او دا ډېر لوی نقصان لري. نو الله تعالی وایي الله تعبد الا الله. د دې خبرې نه یروم چې عبادت به نه کوئ تاسو مګر د یو الله به کوئ. انی اخاف یقینا زیریږم علیکم تاسو باندې عذاب یوم علیم د عذاب ورځې دردناک. یو دردناک ورځې باره کې زما سره غم دی تاسو چې په دې کې به تاسو وخت کېږئ. علیم هغه علیم دردناک ته وایي او عذاب یوم علیم د عذاب د ورځې دردناک نه مراد قیامت هم کېدی شي او دنیاوي عذاب والا ورځ هم کېدی شي ځکه چې هر عذاب چې کله راشي نو دغه عذاب والا ورځ دردناک ورځ خطرناک ورځ. نو په دغه حواله سره دردناک ورځ نه مراد دنیاوي عذابونه هم کېدی شي د آخرت عذاب هم کېدی شي د قیامت. دا د نوح علیه السلام د توحید لنډ پیغام چې په عبادت کې به تاسو الله تعالی سره هیڅ شریک کوئ نه دی حاصل شو او کدا څه وکړي نو خطرناک عذاب به در باندې راځي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. نو اول مشران او هغه کفارو چې کافرانو من قومه د قوم د نوح علیه السلام نه. ملأ چې کوم دی دا اصل کې جماعت ته وایي د لغت په اعتبار سره یو ډاري ته ویل کېږي لیکن اکثر علماو تحقیق دا دی چې ملأ دا د قوم غټو مشرانو او سردارانو ډلې ته ویل کېږي عامې ډلې ته نه ویل کېږي. نو دې نه معلومه دا شوه چې د نوح علیه السلام مخالفین چې کوم نو دا غټ خلک لوی خلک یعنی په حکومتي سطح باندې دا سرداران افسران لوی خلک حکومتي جماعت کفارو چې کافرانو من قومه د قوم د نوح علیه السلام دې ځکه نه اخوا د نوح علیه السلام په پیغمبري باندې اعتراضونه ذکر کیږي چې کوم اعتراضونه به قوم کړي. د نوح علیه السلام د پیغام نه وروسته به نوح علیه السلام باندې د قوم د طرف نه څلور اعتراضونه وشو. یو اعتراض به دا وشو چې ته پیغمبر ځکه نه یې چې ته انسان یې او دوی ویل چې انسان او پیغمبرۍ کې تضاد دی انسان پیغمبر نشي جوړېدی. نو که خیال هم کړی نو په دې کې تضاد دا ثبوت به د کوم ځای کې نه پیدا شي چې د پیغمبرۍ او په نبوت کې تضاد شي ثبوت یې نشته. لیکن دا یو ناجایز دعوه شو. همیشه د پاره باطل قوتونه د اسلام خلاف داسې دعوی کیدي مخې ته چې د هغې وجود بالکل نه لیکن دوی کیدي. نو عام ساده خلک یې غولېدی شي د صحیح خلک یې نشي غولېدی. نو اولنی الزام یې دا ولګاو چې ما نراک الا بشرا مثلنا موږ نه یو تعالی را مګر یو انسان په شان زموږ باندې ته زموږ شان انسان. نو د دې کې د دې پټه اشاره دی خبرې ته وه چې د پیغمبرۍ دپاره مناسب د فرشته په کار ورته ستا راتلل نه په کار. وما نراک موږ نه یو تعالی را کتبعک چې تابعداري کوي لستا الا الذین هم اراذلنا مگر هغه کسان چې هغوی کمزوري زموږ دي. اراذیل جمع د رذیل د رذیل کمزوري کس ته ویل کېږي چې د هغې عقل کمزوري عقل او شعوري کمزوري نو د هغې حرکتونه هم کمزوري د هغې د ګټې د تاوان هغه لارو باندې هم تللی نه شي. نو په دغه طریقه باندې د ګټې د تاوان هغه هدف یې هم نه معلوم ګډ وډ ګډځي او د ژوند یې څه مقصد نه وي او داسې کس په معاشره کې ډېر سپکه وي. نو په دې وجه باندې اراذیل په معنی د سپکوالي سره هم اخیستی شي چې هم اراذیلونه دا په موږ کې سپک دي بې عزت او بې وقاره خلک دي درانه خلک نه دي. ځکه چې کوم خلک درونی نو هغه درنې خبرې کوي درانه کارونه کوي خپل مقصد پیژني نو معاشره کې هغې خلک دغې قدر هم بیا کوي. دا دویم اعتراض د نوح علیه السلام سردارانو د قوم سردارانو په نوح علیه السلام باندې وکړو. د دې حاصل دا دی چې اولنۍ خبره خو دا وه چې ته پیغمبر نه یې ځکه انسان یې او که ته وې چې نه زما سره د خپل پیغمبري ثبوت دا ده چې ما سره خلک ولاړ دی خلک مې ملګری دی نو د هغې جواب دا شو قوم یې وویل چې ستاسو چې کوم خلک ولاړ دی دا کمزوري خلک دی
کمزورتیا په دوه اعتبار سره کېدی شي. یو دا چې د هغې د غربت په وجه باندې دوی ته کمزوري وویل، او دویمه دا وه چې د دوی دعوه دا وه چې د خلکو شعور او فکر نه لري، نو بس سرسري فیصلې کوي. دومره عقلمن خلک نه لري چې د خبرې منځ ته ځان ورسوي، تحقیقات وکړي. دا ښکاره خبر ده چې نوح علیه السلام باندې کوم خلکو ایمان راوړی دا د نوح علیه السلام د کورنۍ خلکو، بار په دې کې نه و. نو دې ته اراذیل رذیل کمزوري خلک ویلو. او دا هم معلومه ده چې پیغمبران د په لویو خاندانونو کې راځي. نو معلومیږي دا چې دا الزام د دوی نسبی لیول نه و، نسب باندې الزام نه لګولې، بلکې د دوی په غربت باندې الزام و چې دا غریبانان دي، مال دولت نه لري. که دوی عقلمن وي نو مال به پیدا کړی وي، مال یې نشته دی، معلومیږي دا چې عقل یې کمزوری دی. دا د دوی اعتراض شو. نو چې کله ستا کمزوري خلک تابعداري کوي نو ویل دا دلیل مه پیش کوه چې یاره ما سره خلک ولاړ دي. وما نرى لكم علينا بادي الرأي، په سرسري نظر سره. دا یو بل سوال جواب دی ذکر کو، بل الزام یې ولګاو. هغه دا ده چې یو سړی کمزور هم دی، معاشره کې د هغې قدر هم کمزور دی، لیکن هغې یو سوچ پیدا کړی دی، یو مضبوطه لار باندې روان دی، یو ټینګ صحیح کار یې رانیولی دی، نو بیا خو هم دغه ثبوت کې ته پیش کولی شي. نو دوی ویل نه، دوی دغه خلک چې کوم دی اراذیل، د دوی فکر او عقل هم کمزور دی د وخت نه، او په دې ځکه کې اړو سوچ کړی نه دی چې دا پیغمبر دی که نه دی، دا سوچ یې نه دی کړی. بعد یا رأی په سرسري نظر سره بس ایمان نه وړی دی، تحقیق یې نه دی کړی. نو ګویا چې د دوی دعوه داسې شوه چې کومو خلکو به تا ایمان راوړی دی د هغې عقل او فکر خو د مخکې نه و، خو په دې ځکه کې بیخي سوچ ونه کړو، ډایرکټ ایمان راوړو، اوس بې سوچ او بې فکره ډایرکټ جذباتي ایمان یې راوړو، حقیقت ته ځان ونه رسو. دا دویمه نظام شو. وما نرى لكم علينا من فضل، او موږ نه یو ستاسو دپاره په خپل ځان باندې هېڅ قسم غوروالی. دا الزام په دې طریقه باندې ولګېده چې که ته داسې وې چې یاره ټیک د زما ملګري هم کمزوري دي، غریبانان دي، زه به خپله هم کمزور یم، لیکن زما الله تعالی یو خاص قسم فضیلت را کړی دی، هغې په وجه باندې زه پیغمبر یم. نو ویل دا خبره نه ده، ته ویل په موږ باندې هېڅ قسم غوروالی نه لري، هېڅ قسم زموږ نه پس خبره کې وړاندې نه یې، تکړه نه یې. بل نظنکم کاذبین، بلکې موږ ګمان کو پتا باندې د دروغجنو نه چې تاسو ټول دروغ وایي. نظنکم کې دا الفاظ د جمع دي، کاذبین هم جمع ده. نو په دې کې د نبی نوح علیه السلام او د هغه ټولو ملګرو ته اشاره ده چې تاسو ټول باره کې زموږ خیال دا دی، ګمان هم دا دی چې تاسو دروغجن خلک یې. دا د هغوی د اعتراضونو خلاصه شوه. دین اخوا نوح علیه السلام د قوم د اعتراضونو جوابونه ذکر کیږي. نو نوح علیہ السلام ویل، قال نو نوح علیہ السلام ویل، یا قوم ای زما قوم، ارأیتم خبر راکې ماته. ارأیتم خپله معنی ده ای تاسو لیدلی دي، او د دې نه باقي جملې ذکر شوي نه دي، هغه داسې دي ارأیتم فإن رأیتم فأخبرني، ای تاسو لیدلی دي که لیدلی مې نو ماته هم خبر کوي. پوره جمله داسې ده، لیکن په عربو کې عام طور د ارأیتم د دومره جملې قایم مقام ګرځي او د باقي جملې څوک نه ذکر کوي. نو په دې وجه اکثرو مفسرینو لیکلي ده چې ارأیتم په معنا د اخبرني دی چې خبر راکې ماته. نو نوح علیه السلام ویل چې ارأیتم خبر راکې ماته، ان كنت على بینة من ربي، که چېرته یم زه په دلیل باندې طرفه د رب خپل نه. دلیل نه مراد معجزه شو، کم سره چې د نبوت ثابتېږي. وآتانی او راکړی ماته رحمت نه، رحمت د رحمت نه مراد نبوت شو، من عنده د الله طرف نه. فعمیت علیکم، نو پټې ساتلی د سترګو ستاسو نه. انلزموکموها، ای زبا مجبوره کم تاسو لره په دې باندې د دې نبوت په منلو باندې. وانتم لها کارهون، او تاسې به دې لره بد ګڼئ. دا د دې لفظ ترجمه شو. د دې نوح علیه السلام د جواب حاصل دا دی چې تاسو وایئ چې پیغمبري او انسانیت خپل منځ کې تضاد لري، یعنی انسان پیغمبر کېدی نه شي، داسې وایي. نو اولنۍ خبره دا ده چې دا دعوت تاسو د کوم ځای نه ثابتوئ چې انسان پیغمبر جوړېدی نه شي، دا دعوت نه کوم ځای نه ثابتوئ، نه شي ثابتولی. بلکې دې په مقابل کې د قرآن ډېر آیتونه ځای په ځای باندې به راشي، ځینې صراحتاً او ځینې اشارتاً، چې د پیغمبرۍ لپاره انسانیت ضروری دی، بنیادی دی. په دې وجه باندې چې انسان چې کوم دی، کله چې انسان پیغمبر شي نو انسان ستا غونده کې دنیاوي ضروریات او مجبوریان لري، هغه له خوب ورځي، هغه خوراک د ضرورت لري، هغه ستړی کېږي، ډېر ضرورتونه مجبورۍ لري. نو هغه نه دین زده کول اساني، ستا سره یو ځای ژوند تېروي، سفر یې کوي، کارونه کوي. نو داسې کس نه دین زده کوي نو په اسانۍ زده کېږي.
او دغه پیغمبر چې کله انسان نو هغه ته ستاره مجبورون او ساده حالاتونه هغه ته اندازه لګي ساده حالات او اندازه په اسانه لګول چې دا مجبوري په خپل تیریږي به باندې نو هغه تعالی د ټولو مسایلو حل په اسانه باندې تلاش کولی شي لیکن د دې په مقابل کې کله چې فرشتہ پیغمبر شوی نو فرشتہ د انساني کمزورو مجبورو تحقیقات او تفصیلات هغه د کوم ځکه نه معلوم دي هغه دومره طاقتور مخلوق د چې ډیر بي حساب کارونه دي چې هغه فرشتي هغه ته ضرورت شته نه سره بده نو به چې کله ضرورت نه هغه انسان مجبوری نشي معلومولې او دغه څنګه ضرورت ته نشته باقي باندې په خپل بیا عمل هم نه کوي نو هغه نه دین زده کوله مشکل دي ځکه هغه د انسان کمزوري مجبوری اندازه نشي لګولې دا مضمونونه بځای بځای من نور ځګنه کې براشي لیکن دې ځګنه کې دغه الفاظ ذکر نشو بلکې دا الفاظ ذکر شو چې زه انسان یم دا خبره ټیک لیکن د انسانیت سره سره الله تعالی ماته د خپل پیغمبري د ثبوت لپاره معجزې راکړي دي د تاسو له نه درکړي او ماته باقاعده نبوت راکړي د رحمت نه مراد نبوت او دغه نبوت د ثابتولو لپاره زما سره بینه یعنی معجزات شته دي بیا تاسو دومره ضد او انکار لیونی کړی چې د ضد د وجنه دغه زما ثبوت د چې کوم معجزه ده او دغه زما پیغمبري تاسو نه پټه ده یعنی تاسو ضد او کینه دومره خراب کړی چې سترګې د لړندې کړې دي او زما معجزې تاسو ته په نظر باندې ناراضي او زما دعوت تاسو ته په نظر باندې ناراضي بلکې تاسو عقل باقي کې کار ځکه نه کوي چې ضد هم ټینګ کړی دی نو چې کله تاسو ضد کوئ او زما دغه پیغمبري چې هغه معجزو سره ثابت را تاسو یې نه من انکار کوئ نو انلزمکموها زه به مجبوره کوم تاسو لپاره بدی باندې یعنی مجبوره کول خو زما کار نه دی زه دومره کولی شم چې ثبوت وړاندې کړم دلیل وړاندې کړم تاسو له پکار ده چې په هغه دلیل کې تاسو عقل نه کار واخلئ او هغه دلیل باندې ځان پوهیږئ لیکن تاسو ځان ډون کون کړل د خپل ضد په وجه باندې په هغه باندې ځان پوهوي نه چې نه پوهوي نو زما مجبوری خدا نه دا نه زما په وس کېشته چې زه تاسو په دې باندې مجبور کوم په زور د منداتي نه ومنم دا د نوح علیه السلام دغه اعتراض تفصیلی خلاصه شو وانتم لها کارهون او تاسو په بد غنئ دی لره تاسو برا دین بد غنئ ضد وکوي او زه به تاسو مجبور کوم د باندې به ومنم نو دا کې دي نشي نو خلاصه دا شولا چې زه پیغمبر یم د پیغمبري د پاره زما سره د ثبوت په طریقه باندې معجزات شته دي لیکن تاسو ضد خراب کړی یې نو وګ نګدي خبره نه اوري او زه په دې باندې ذمہوار نه یم چې تاسو په دې باندې مجبور کړم دوی حاصل شو ويا قومي او زما قوم لا اسالكم عليه امالا زنه غوړم تاسو نه عليه به خپل دعوت باندې مالن سمزدوري دا هغه سوال جواب د چې ویل سامل ګرتیا چې کوم دغه خلکو کله چې کوم غریبانان خلک دي نو دا هغه جواب کیږي چې تاسو خیال دا چې کني غریب سړی رچا تایید کوي او هغه او دجا تایید چې کوي نو هغه مني نو دا ول دلیل لدی خبره چې دا پیغمبر نشي کېدی اصل کې ردی الزام چې دا کوم الزام دی لګول چې تاسو کمزوري خلک دی حمایت کوي د دې الزام دوه اړخونه دي او دوه اړخونه د کافرانو مراد وو یو دغه چې کوم وړاندې موږ وایو چې کوم خلک ستای مرسته کوي اراذیل دي یعنی هغه عقل کمزور دی هغه تجربه نه لري نو هغه په وجه باندې مال نه دی حاصل کړي مال ګټل نه دی نو په دې وجه باندې د هغه ملګرتیا ثبوت نشو لیکن دویم اړخ دا د تاسو سره په سب کې څوک دي ملګری غریبانان خلک دي او دغه غریبانان چې کله په اسلام کې دا ټول عدل او انصاف دي امتیازات نشته د ټول به یو شان ته شمار لکېږي او موږ لوی خلک یو حکومتي عہدو والا خلک یو افسران یو نو چې موږ دغه غریبانو سره د عوامو خلکو سره په سب کې کینو مجلسونو محفل کینو موږ ته حکومتي امتیازات نه ملایويږي پاږي کې نو موږ د ځان بد ښکاری نو لہذا دغه غریبانو نسبت په محفل کې ناسي نو دا رکاوټ ته زموږ د ایمان دراوړلو لپاره موږ په دې طریقه باندې ایمان نشو راوړي دا دوی د یو لفظ استعمال کوي غریبانان سره ملګری دي او دا دوه اړخونه د دوی مراد وو او د دوه اړخونو جوابونه دلته کې تفصیلی ذکر کیږي نو یو اړخ دا چې یا قوم لا اسالکم علیهم مالا زنه غواړم تاسو نه په خپل دعوت باندې مزدوري چې مزدوري نه غواړم نو غریبانان سره ملګری شي هم خیر ما به تاوان نشته زګه چې د مال لپاره ما کار کولې ما به مالدار کتلې مالدار میزان سره ملګری کول او ځکه نه ملګری کېده نو زما مقصد به ناکام کېده لیکن زما مقصد مال حاصلول نه دي او الله تعالی رضا حاصلول لغه اسم حاصلې کې ما سره غریبان ملګری شي هم کبل څوک ملګری شي هم لہذا د غریبانو ملګرتیا زما د لپاره ضرر او عیب نه دی ان اجریا ندم مزدوری زما الا علی الله مگر په الله باندې ده
وما انا بطارد الذين امنوا او نیم وما انا او نیم ز بطارد الذين شړون کې هغه کسان لر امنو چې ایمان راوړي دي دغه داوی دوی مړخته چې تاسو سره کوم غریبانان ملګری دي هغه زمونږ لپاره د ایمان راوړلو لپاره هغه رکاوټ جوړ شو ځکه چې موږ سپاناسته کې بدی ښکارو هغه به محفل کې بدی ښکارو نو ایمان نشو راوړل نو ګویا چې دوی مقصد دا و چې د ملګری وشړه دا وشړه موږ به خواته راشو حقیقت کې د نوح علیه السلام سره غداری هم کوله بیا هم ایمان نه راوړو دوستانو الفاظو کې اشارات شته هغه معلومیږي دا چې بیا هم نه راوړو لیکن صرف د نوح علیه السلام ملګرتیا یې ناقصه کوله منځ کې توړ پیدا کاو نو نوح علیه السلام په دغه رازونو باندې پوهېده په دغه اشاراتو باندې دی پوهیو د قوم په حالاتو باندې خبرو او د هغې په نیتونو په ارادو باندې نو نوح علیه السلام ورته وویل چې ما انا نه یم زه بطارد الذین شړونکي هغه کسانو لره آمنو چې هغې ایمان راوړی دی مؤمنان د خپل ځان نه شړلی نشم دا جرم دی انهم یقینا دوی ملاقات به کوي ملاقات ربهم ملاقات کوونکي د خپل رب سره دي نو ملاقات خو د رب سره به هر څوک پیش کیږي لیکن دې مقصد دا نیکان خلق دي دا نیکان خلق به د الله تعالی مخې ته په عزت او شرافت سره او په اعزاز سره ملاویږي دا معمولی خلق نه دي او کوم خلک د الله تعالی مخې ته پیش شي په اعزاز سره کیږي په عزت سره کیږي په کامیابی سره کیږي د خلکو قدر پکاري شړلې نه پکار نو په دې وجه باندې ځنه شم کولای دا وشړم او دویم احتمال دا دی چې ملاقات کې د خپل رب سره د معنا چې دی به د خپل رب مخې ته بیا ورځي او کوي شړم نو زما شکایت بلته وړاندې کی چې من غریبۍ په وجه باندې خلک مؤمنانو خود شړلی او چې کله دا شکایت ما باندې وشي دا کار خو مال ناجایز دی مسلمان شړل خو ناجایز دی نو بیا بس چر کېږي ورسته جواب را روان دی ولکنی اراکم لیکن زینم تاسو لره قوما دس قوم تجهلون چې ناپوهي تاسو ناپوهي د اعتراضونو نخکاره ده چې کوم اعتراضونه تاسو وکړل دا اعتراضونه برابر نه دي نو دینه معلومه ده چې تاسو ډېر بیوقوفه خلک یې ویا قوم او زما قوم ما ينصروني سب امداد کوي زما من الله د طرف د الله نه درد مخکینی جمله حاصل دي چې زه دا خلک زګا نشم شړلای چې د خپل مخ رب مخ ته زیو پیشي وکي او دا نیکان او چت خلک دي نو کدی په ما نه شکایت وکي او چې موږ د مؤمنان خو د غریبۍ په وجه باندې شړلې شوی یو د نوح علیه السلام د محفلنا نو دا به سبب د عذاب جوړ شي دا به عذاب چې زما د پاره د جرم د مصیبت ته نو چې کله عذاب زما د پاره الله مقرر کړي د مسلمانانو په شړلو په وجه باندې نو بیا به زما امداد څوک نو دا ورستانه جمله ویا قوم ما ينصرني دا د مخکینی جمله تفصیل چې ما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاق ربهم زدا خلق د مؤمنان ذکر نشړم چې دی به خپل رب مخې ته ځي او ته بیا زما شکایت کوي او بیا به الله تعالی په ما باندې عذاب راولي نو چې کله عذاب را باندې راولي نو صبح زما امداد کوي من الله تعالی بد الله ان تورتهم کزي وشړم افلا تذكرون اته نصيحت نه قبلوي بل تاسو نه پويږي چې د مؤمنانو شړل جرم او ګناه ده